زما عزتمندو زیات وخت تاسو نه اخلم دغه کوم پولیو د کوم ویکسین دی یا مثال تور سره ما او تا ته دغه ډاکټران صاحبانی مو تاسو بچیو ته دغه کتري ورکړي دا هم د دغه باب نه ده چې ما او تا ته پته نه لګیږي چې ما او بچی ما او ته بچی باندې به کومه بیماری اٹیک کوي هیڅ پته ما او تا ته نه لګیږي او ما او ته د بچی صحت متعلق په کار دا چې فکرمند شو دغه ډاکټران صاحبانی یا دغه اداره عام طور سره خلک خبره کوي چې انجیو ده انجیو ده انجیو ده ورا هر انجیو یا هر اداره هغه تاسو نه د مثال تور سره غي ما او تا خلاف دي زما عزتمندو د دې پولیو حواله سره مخبلم شکوک او شبهاتو بیا ما کوم اکابر علماء کرام دي غوښ سره مراجعات هم وکړو چې مخبل و دارالفتاء د جامع دارالعلوم سراج الاسلام کوي او هغه ته داسې قسمه سوالات ډیر رسینو ما خط تحقیق وکړلو کم کبار علماء کرام دي ټول په دې باندې فتوا ورکړي دا چې موږ د دې تحقیق هم کړی دا او موږ د دې پس منظر باندې هم تللی او هغه حقیقت معلوم کړی دا دي کې هیڅ قسمه داسې شی نشته صغیر د وجنه انسان ته بچی ته تکلیف ملويږي مستقبل خرابېږي ها مستقبل ور سره جوړیږي دغه کوم خطرناک بیماری د پولیو دین دغه بچي بچ کېدل شي نو زه ډاکټر نبیل لیاقت صاحب ته هم یم او دي چې کوم مشران دي ډاکټران صاحبان دي مخکې مو تعاون دوی سره ده او ان شاء الله اوس مو تعاون سره ده آینده کې هم څه قسمه خدمت رسي موږ به ان شاء الله دوی سره شانه بشانو او ما دی علماء کرامو په خدمت کې دغه درخواسته او دغه کوم مشران دي د دې علاقې د دې زعماو ته ما دغه درخواسته صدا خبره تاسو عامه کوي په مسجدونو کې هم وکړي په خپل نجی مجالسو کې هم دا خبره وکړي چې ګوره دغه شی انتهایی ضروری ده خدا نه خاصه کوي ما او ته بچی باندې دغه بیماری اٹیک وشولو نو بیا هغه ټیم کې مشغون تلسونه زلو غما او تعالی سره به اسم نه رسی زبدي خبرو سره اجازه تم غواړم حفیظ صاحب شکریا ادا کوم ډاکټرانو صاحبانو هم شکریا ادا کوم چې مدعو کړم تاسو سره ملاقات شرف نصیب کړو او یې زری بیا دوی ته دغه ایم سي ان شاء الله څه قسم خدمت وي موږ به تاسو سره شانه بشانه په دې کوم دغه کمپاین دا شانه بشانه تاسو سره الله تبارک وتعالى تاسو ټول د خدمات قبول